بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عربي کا معلم اوله حصہ د اول سبق ته او ډیر بهترین کتاب دی عربي کا معلم. د عربی د زګړې په عربی کې د مهارت حاصلولو د صرف او د نحوه بهترین مجموعه او ډیر اهم کتاب دی. ان شاء الله ډیر ځکه په کار باندې راځي او عربي ویل ورسره هم مضبوطیږي. په قرآن باندې په حدیثو باندې پوهه هم سړي ته ډېره زیاته حاصلېږي چې یو انسان په ښه په فکر سره او ښه په غور سره دا کتاب ځان ته مخې ته کښېږدي او دا یو درس اوري او په هغې کې بیا یادوي نو ډېره زیاته فایده به ورله ورکوي. نو انشاءالله زمونږ اولنی درس دی او په دې کې مونږ دا ضروري خبرې زده کوو چې یاره مونږ حرکت څه ته وایي، دغه شانتې حرکت والا حرف ته څه وایي، سکون څه ته وایي، فتحه یا نصب څه ته وایي، کسره یا جر څه ته وایي، ضمه یا رفع څه ته وایي، تنوین څه ته وایي، نون التنوین څه ته وایي. نو دغه ضروري اصطلاحات دي، ضروري اهم خبرې دي چې دا به زمونږ په ټول کتاب کې بیا په کار راځي. نو دا ضروري اصطلاحات اول زده کول پکار دي. حرکت څه ته وایي؟ لکه زبر نه دی، د یو زبر ته حرکت وایي، زیر ته حرکت وایي، پیش ته حرکت وایي. په دې کې زبر ته هم حرکت وایي، زیر ته هم حرکت وایي او پیش ته هم حرکت وایي. او دریو واړو ته حرکات هم وایي، صرف حرکات هم ورته وایي، یا حرکات ثلاثه دریو ته وایي، حرکات ثلاثه. چې حرکات ته وایي حرکات، صرف حرکات، نو زبر زیر پیش درې واړه پکې رالل. او که حرکات ثلاثه دي مو وي نو بیا هم پکې دا زبر زیر پیش درې واړه رالل. او صرف یو زبر تم حرکت وایي، زیر تم حرکت وایي، پیش تم حرکت وایي. نو درې واړو ته ځان لم حرکت وایي او حرکات بیا درې واړو ته وایي او حرکات ثلاثه هم درې واړو ته وایي. اوس چې په کوم حرف باندې حرکت وي، لکه اوس با ده که نه، په دې با حرکت دی، زبر حرکت دی، په دې با باندې زیر حرکت دی، په دې تا باندې پیش حرکت دی، په درې واړو باندې حرکات دی. وګورئ په دې حرکت دی، په دې حرکت دی، په دې باندې حرکت دی. نو حرکت والا حرف ته متحرک وایي. چې په کوم حرف باندې حرکت وي که نه نو دغه حرف او د حرکت دواړو ته متحرک وایي. اوس ګورئ په دې با باندې دا فتحه حرکت دی، زبر حرکت. نو اوس دې زبر حرکت او دې با دې دواړو ته متحرک وایي. دې با ته مونږ متحرک ځکه وایو چې په ده باندې حرکت دی. دې با ته مونږ متحرک ځکه وایو چې دې باندې حرکت دی، زیر حرکت دی پې. دې تا ته مونږ متحرک ځکه وایو چې په دې باندې دا پیش حرکت دی. اوس دغه شان جیم نه دی، په دې جیم ته مونږ متحرک ځکه وایو په ده باندې زبر حرکت دی. ح ته مونږ متحرک ځکه وایو چې په دې باندې دا زیر حرکت دی. او خا ته مونږ متحرک ځکه وایو چې دا پیش حرکت دی پې. نو چې په کوم حرف باندې حرکت وي، زبر که زبر وي که زیر وي که پیش وي، هغې حرف ته اوس دا با یو حرف دی، په ده باندې دا زبر حرکت دی، زبر دی. نو مونږ به دې با ته متحرک وایو ځکه چې په ده باندې دا حرکت دی، دا زبر حرکت دی. نو په کوم حرف چې حرکت وي هغې حرف ته متحرک وایي. اوس د زبر زیر پیش ته حرکت وایي او په دې کوم حرف باندې چې وي نو دغه حرف ته متحرک وایي. نو متحرک هم وپېژنده، اول هم حرکت وپېژنده، حرکت زبر ته وایي، حرکت زیر ته وایي، حرکت پیش ته وایي. متحرک هم وپېژنده چې په کوم حرف باندې دا حرکت راشي، چې کوم حرکت هم راغی، که زبر حرکت راغی، که زیر حرکت راغی، که پیش حرکت راغی، چې په کوم حرف حرکت راشي هغه حرف ته به بیا موږ متحرک وایو. دریم نمبر سکون څه ته وایي؟ جزم ته وایي. موږ پښتانه ورته غړوندی وایو. دا مې ما ورکوټه غونته لیکلی دی جزم. موږ پښتانه ورته غړندی وایو، څوک ورته غړوندی وایي، څوک ورته غړندی وایي. نو جزم موږ ورته په علمي انداز کې جزم وایو، یا ورته سکون وایي یا ورته جزم وایي، سکون یا جزم. نو دا د دال غونته ورکوټې شکل چې په یو حرف باندې وي هغه ته جزم وایي. ټیک شوه؟ نو دا وګورئ دا د دال په شان دا ورکوټی دا ورکوټی غونته شکل دی، دته جزم وایي. څلورم نمبر فتحه یا نصب. فتحه څه ته وایي یا نصب څه ته وایي؟ نو دا زبر نه دی، زبر دته فتحه وایي، زبر ته فتحه وایي. او سکون څه ته وایي؟ جزم ته وایي، سکون جزم ته وایي. او فتحه یا نصب، فتحه هم ورته وایي، نصب هم ورته وایي، دا زبر ته وایي. فتحه یا نصب زبر ته وایي، فتحه یا نصب زبر ته وایي. کسره یا جر دا زیر ته وایي. کسره یا جر څه ته وایي؟ زیر ته وایي. کسره یا جر زیر ته وایي. ضمه یا رفع
زمان ورته وي رفع ورته وي دا پیش ته وایي دا کوم پیش ما دلته کې په دې قوسین دا دوه کرښو کې مینځ کې رابند کړی دی نو دغې ته موږ پیش وایو او په علمي انداز کې ورته زما یا رفع وایي زما یا رفع ورته وایي نو دې پیش ته زمان وایي رفع ورته وایي که ته ورته زما وایي که رفع ورته وایي ښه اوس وایي اووم نمبر تنوین څه ته وایي تنوین دو زبر ته دو زیر ته او دو پیش ته دې ته تنوین وایي دو زبر دا ما دې قوسین کې رابند کړی دو زیر دلته کې دا دو زیرونه مې لیکلي دو پیش دا دو پیشونه مې لیکلي دې ته تنوین وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي تنوین څه ته وایي تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي او په دې کې هر یو ته ځان له هم تنوین وایي هر یو ته ځان له تنوین وایي دې دو زبر تم تنوین وایي دو زبر تنوین ورته وایو دو زیر تم تنوین وایي دو پیش تم تنوین وایي نو ځان هر یو ته دې ته دو زبر تنوین وایو مونږه دې دو زیر ته مونږ دو زیر تنوین وایو او دو پیش ته دو پیش تنوین وایو ٹھیک شو لکه دو زبر تنوین دو زیر تنوین دو پیش تنوین نو دا تنوین دغه ته وایي ها اوس نون تنوین څه ته وایي د تنوین والا نون څه ته وایي تنوین والا نون تنوین یعنی تنوین والا نون د دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې کوم د نون आवाज راځي کنه دو زبر یعنی دو زبر په اخره کې چې کوم یو د نون غوندې आवाज راځي حمزه دو زبر ان په دې کې د نون ساکن आवाज راځي د نون ساکن تقی نون ساکن دا چې کوم په دو زبر یا دو زیر دو پیش په اخره کې چې راکم د نون ساکن आवाज راځي کنه دقی نون ساکن ته نون تنوین وایي ګورې دا دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې کوم د نون आवाज راځي هغه نون ته نون تنوین وایي لکه حمزه دو زبر ان نو دا اصل کې داسې دی حمزه نون زبر ان حمزه نون زبر ان او حمزه دو زبر ان دواړه یو شانتي راځي نو د دې ان پر اخره کې چې رقم دا نون ساکن دی کنه دې نون ساکن ته نون تنوین وایي نون تنوین چې تنوین والا نون خدا دو زیر حمزه دو زیر ان او حمزه نون زیر ان دواړه یو شان आवाज دي نو د حمزه دو زیر ان په اخره کې چې رقم د نون आवाज راځي کنه دې نون تنوین وایي او حمزه دو پیش ان حمزه دو پیش ان حمزه دو پیش ان او حمزه نون پیش ان دواړه یو आवाज راځي نو د دې په اخر کې چې راکم د نون ساکن आवाज راځي دغه ته نون تنوین وایي خجی دا خو اوه شو مونږ سره اتم نمبر دا اته سبق شو دی نهم نمبر مونږ سره دا دی فتحه یا نصب زبر ته وایي او دې ته مونږ دا 4 نمبر دی ته مونږ مخې ته 9 نمبر لیکلی دی 9 نمبر دا سبقونه ځان لري دا دی خو دا وګورئ دا ځان لري ٹھیک شو او دا دې خو بیا 9 نمبر دی او په کوم حرف چې فتحه یا نصب زبر ته وایي فتحه یا نصب زبر ته وایي دا 4 نمبر اوس 9 نمبر ته ګورئ او په کوم حرف چې فتحه یا زبر وي فتحه یا نصب وي په کوم حرف چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح وایي لکه کتفون دی کتفون په کتفون کې په کاف باندې را فتحه را زبر دی ان دې کاف ته مونږه مفتوح وایو ځکه په دې باندې فتحه ده دې با ته مونږه مفتوح وایو ځکه په دې باندې را فتحه را زبر دی دې تا ته مونږه مفتوح وایو ځکه چې په دې باندې را فتحه ده نو دا فتحه چې په کوم ټکی وي اخر ټکی ته مونږه مفتوح وایو وګورئ په دې سا باندې را فتحه ده نو موږ پوره دې سا ته مفتوح وایو په دې جیم دا فتحه ده نو پوره جیم ته مونږه مفتوح وایو نو ګورئ په دې تا دا فتحه ده پوره تا ته مونږ مفتوح وایو ځکه په دې فتحه دي چې په کوم حرف فتحه وي زبر وي هغه حرف ته موږ مفتوح وایو په کوم حرف چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح وایو 10 نمبر کسره یا جر زیر ته وایي کسره یا جر زیر ته وایي او په کوم حرف چې کسره وي را زیر وي زیر هغه حرف ته مکسور وایي هغه حرف ته مکسور وایي په کوم حرف چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي په کوم حرف چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي لکه کاتفون کې په دې تا باندې کسره ده وګورئ په دې تا باندې کسره ده نو دې تا ته موږ مکسور وایو ځکه په دې باندې را کسره ده زیر دی پې ها یا بالا په دې با ته موږ مکسور وایو چې دا با مکسور ده مکسور ولې ده چې په دې باندې کسره ده را زیر دی دې سا ته موږ مکسور وایو ځکه چې په دې باندې را کسره ده دې جیم ته موږ مکسور وایو ځکه چې په دې جیم باندې را کسره ده نو په کوم حرف چې کسره وي زیر وي هغه حرف ته دا تا یو حرف دی په دې تا باندې را زیر دی نو موږ پوره تا ته به مکسور وایو د دې زیر د وجې نه ٹھیک شو
حاجی اوس زما یعرفه پیش ته وایي زما یعرفه پیش ته وایي او په کوم حرف چې 11 نمبر په کوم حرف چې ضمه وي په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي هغه حرف ته مضموم وایي په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي لکه کاتفون دی په کاتفون کې په دفاع باندې ضمه ده دو پیش تم ضمه وایي یو پیش تم ضمه وایي نو دفاع ته مونږه مضموم وایو ځکه په دې باندې دا ضمه ده خایا دا قشن دا با ده نو دی پورا با ته موږ مضموم ځکه وایو چې په دې باندې دا ضمه ده دا پورا تا یو حرف دی دا تا یو حرف دی په دې باندې دا بره ضمه ده نو د دې ضمې د وجې موږ پورا دې تا ته مضموم وایو دې سا ته موږ مضموم وایو ځکه چې په دې باندې دا بره ضمه ده دې جیم ته موږ مضموم وایو ځکه په دې جیم باندې دا ضمه ده نو په کوم حرف چې فتحه وي اته به مفتوح وایو په کوم حرف چې کسره وي اته به مکسور وایو او په کوم حرف چې ضمه وي هغه ته به مضموم وایو دا خو 11 شو باره مې دلته بره لیکلی ځکه چې په باره کې د جزم والا خبره ده او جزم موږ سره دلته بره دی سکون یا جزم ته وایي سکون څه ته وایي جزم ته وایي سکون څه ته وایي جزم ته وایي او اوس وایي 12 نمبر ته ګورئ او په کوم حرف چې جزم وي په کوم حرف چې جزم یا د سکون وي هغه حرف ته ساکن یا مجزوم وایي ساکن یا مجزوم ورته ځکه وایو چې په هغه باندې جزم وي اوس لکه ګورئ لکه وردون دی وردون په دې کې به د را باندې دا جزم دی نو ګور دې را ته مونږه مجزوم هم ویلی شو مجزوم دته مجزوم هم وایي او دته دغه هم وایي دته مونږه ساکن هم وایو ځکه سکون دی په سکون او دغه شان دا با ده د دې با باندې دا سکون دی دا جزم دی د دې د وجې نه مونږ دته مجزوم هم وایو او ساکن هم ورته وایو دلته دا تا ده په دې تا باندې دا جزم دی نو دې تا ته مونږه مجزوم هم وایو او ساکن هم ورته وایو دلته دا سا ده په دې سا باندې دا جزم دی نو دې سا ته مونږه ساکن هم وایو او مجزوم هم ورته وایو دلته دا جیم دی په دې جیم باندې دا جزم دی جزم نو په دې جیم ته مونږه ساکن هم وایو او دې ته مونږه مجزوم هم وایو نو په کوم حرف باندې چې جزم یا سکون وي جزم وي نو هغه حرف ته مونږه ساکن هم ویلی شو او هغې ته به مونږه مجزوم هم وایو دې دواړو کې هر یو نوم ورته ویلی شي نو زمونږ د پوره سبق خلاصه دا وه چې اول هم حرکت وي حرکت زبر زیر پیش ته وایي ټیک شوه او هر یو ته ځان ظالم حرکت وایي بیا مو وي چې یاره دې ته حرکات ثلاثه هم وایي یا ورته حرکات وایي حرکات زبر زیر پیش ته وایي او حرکت ځان له یو حرکت ته وایي زبر ځان له یو حرکت دی زیر ځان له یو حرکت دی پیش ځان له یو حرکت دی ټیک شوه او درې واړو ته حرکات یا حرکات ثلاثه وایي اوس چې په کوم حرف باندې حرکت وي زبر یا زیر یا پیش دغه حرف ته موږ متحرک وایو بیا چې سکون څه ته وایي جزم ته وایي فتحه یا نصب څه ته وایي زبر ته وایي کسره یا جر څه ته وایي زیر ته وایي ضمه یا رفع څه ته وایي پیش ته وایي تنوین څه ته وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي او دې کې ځان ځانله د دو زبر ته دو زبر تنوین وایي دو پیش ته دو پیش تنوین وایي او دو زیر ته دو زیر تنوین وایي ټیک شوه ښه اوس نون تنوین څه ته وایي د دې دو زبر دو زیر او دو پیش په اخره کې چې دا کوم ان اون دا نون ساکن आवाज راځي کنه دقه نون ساکن ته نون تنوین وایي ښه جی اوس په کوم حرف چې حرکت وي زبر وي یعنی په کوم حرف چې فتحه یا نصب وي هغه حرف ته مفتوح وایي لکه بعد کاتفون کې دا کاف باندې فتحه ده نو دا کاف مفتوح دی با مفتوح ده تا مفتوح ده سا مفتوح ده جیم مفتوح دی 10 نمبر په کوم حرف چې کسره وي هغه ته مکسور وایي لکه کاتفون کې په دې تا کسره ده د تا ته مکسور وایو با ته مکسور وایو سا ته مکسور وایو جیم ته مکسور وایو او په کوم حرف چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم وایي لکه کاتفون کې په فا باندې را دو پیش تنوین دی نو دته مونږه مضموم وایو د با ته مضموم وایو تا ته مضموم وایو سا ته مضموم وایو جیم ته مضموم وایو ځکه په دې باندې ضمه ده او په کوم حرف چې جزم وي نو هغه حرف ته ساکن یا مجزوم وایي ساکن هم ورته وایي مجزوم هم ورته وایي لکه وردون کې دا را ساکن ده نو دې ته مونږه ساکن هم وایو مجزوم هم ورته وایي را ساکن یا مجزوم با ساکن یا مجزوم تا ساکن یا مجزوم سا ساکن یا مجزوم جیم ساکن یا مجزوم نو دا زمونږه د عربي کا معلم اولی حصې اولنی سبق و نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام